الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. یو ملګری سوال کړه دا چې روزه کله متول جایز دي، یعنی یو سړي ته څه بیمارۍ ولګېدله نو دی بیمار دپاره روژې متول کوم وخت کې جایز دي چې دا روژه ماته کړي؟ الجواب وبالله التوفیق. محترمه، روژې په حالت کې کچېرې یو کس ته بیمارۍ ولګېدله او دا بیمارۍ داسې وه چې دې بیمارۍ سره روژهدار هلاکت خطره وه یا بیمارۍ نور هم زیاتېده، نو دې روژهدار دپاره روژې په حالت کې هغه اسبابو استعمالول جایز دي چې کومو اسبابو سره دا بیمارۍ ختمیږي، او دې روژهدار ته روژې متولو بالکل اجازت ته جایز دي ورته، بلکې بعض فقهاو دا لیکلي دي ته خپلې زندګۍ هلاکت نه بچ کېدنې دپاره صرف جایز نه بلکې روژې متول ورته بهتر دي چې دا بیمار کس روژه ماته کړي او خپله زندګۍ هلاکت نه هغه بچ کړي. مثلا یوې ښځې حمل ده او دې ښځې روژه هم ده او دې ښځې ته داسې یوه بیمارۍ ولګېدله چې هغې بیمارۍ د وجې نه ښځې زندګۍ یا د بچي زندګۍ هلاکت خطره وه، نو دې ښځې دپاره جایز دي چې هغه اسباب د استعمال کړي چې کومو اسبابو سره دا بیمارۍ ختمیږي، او روژې متولو هم ورته بالکل اجازت ده. همدارنګې یو روژهدار کس ته هغه په خېټې کې درد شروع شولو او دغه درد برداشت نه بهر و، نو دې بیمار ته روژې په حالت کې هغه اسبابو استعمالولو اجازت شته چې کومو اسبابو سره دا بیمارۍ ختمیږي، او روژې متولو ورته بالکل هم شریعت طرفه نه اجازت حاصل ده. البحر الرائق جلد نمبر 2 صفحه نمبر 281، فتاوی تترخانیہ جلد نمبر 2 صفحه نمبر 283. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.